د غربي حالاتو تعلیم یې کړی نه دی. د پخوا چې کومې غزلې عبدالله مکوري ویلې د هغه په غزلو کې یو قسم یو پیغام و، یو درد و، یو محبت ولو. ښکاره دی چې هر شاعر خپل پیج جوړ کړي، خپل شعر شاعري پر دغه سکرین باندې کوي. یو په بل پسې ژړېږو سړی نه یو، یو په بل پسې ژړېږو سړی نه یو، سړی نه یو، چې تیار نه یو باریږو سړی نه یو. بېهمانه زندګي توره بلا ده، بېله شکه بېلمانجي توره بلا ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د وحید روشان صاحب یو جهان مننه. که څه اورېدونکو ته د خپل کلام واوري، د خپل ژوند ورته کښېږدي. که زه اول سوال د تاسو دا وکړم د وحید روشان صاحب، چې د وحید روشان صاحب تعلیم چیرې کړی دی، سبق یې چیرې ویلی دی؟ د ګور د مخه خو بسم الله الرحمن الرحیم، ته ستړی مه شې، بخیر یې جوړې. تعلیم خو زما د غربي حالاتو تعلیم یې کړی نه دی، بې کلمې ده. ژوند مې ټوله په پښین کې دلته تېر کړی دی، په بازار کې په بازار کې دلته په پښین کې مې تېر کړی دی. او کاروبار مې پخوا د کوټې پښین مزدا مشتوب کاوی 15 کاله قدر. بس دا مې ژوند و. روشان صاحب سبق دې نه دی ویلی، د شاعري سره تعلق څنګه راغلی؟ شاعري سره خو تعلق په دوه دغه سره راځي. یو خو غیبي چې الله پاک چاته شاعري ورکوي، یو د مطالعې او د زده کړې څه چې په مخه یې واخلي، زه دا شاعري زده کړم. موږ هغه شی نه درلودی، تعلیم موږ نه درلودی، نو موږ ته غیبي په وسیله ورته پام شوي مې دي. فطري شاعر، فطري شاعر دی دا. قدر ته وایي چې تر اوسه پورې به دي څو شعرونه ویلي؟ تقریبا یو 4 کاله مخکې ما شمارلې وې چې 1000 دانې وې. 1000 شعرونه تا جوړ کړي دي، ویلي دي؟ ویلي خو ملا ګردې نه دي، یو مشاعرې به م کړي، یو 200 مشاعرې، خو ګردې مې ویلي نه دي، خو 200 دانې به ویل سوي. خو نورې چې کومې دي هغه څه ماته ستړیا راپېښه شوله بې کوري، بیا نو څه سره ورکې شوې، څه اوس ما خیال یو 600 دانې به موجود دی. دا په لیکلو کې نشته؟ په لیکایي کې څه په لیکایي کې دي، څه په پتو په ټیپ ریکارډینګ کې دي، څه په موبایل په ریکارډینګ کې دي. بس دا ته را لیک خو ته نه څه کولی، په بل باندې په بل چا باندې لیکې. ستا په شاعري کې زیات فوکس، زیاته توجه پر چیش باندې ده؟ تصوف دی، معاشره ده، کام دی، چیش دی؟ مثلا دا دی چې د هر شاخص د درختې د هر شاخص موږ لاس وهلی دي، د هر درختې سره، نو هر څه د پر هر څه موږ کښلي دي، پر څه باندې موږ کښلي. بل دا دی یو پخوا شاعري وه، عبدالله مکوري، دایسنو بېدلا جانو، دا رقم نور پسې ورځه. یو د اوس شاعري ده، د اوس غزلې دي. د پخوا چې کومې غزلې عبدالله مکوري ویلې، د هغه په غزلو کې یو قسم یو پیغام و، یو درد و، یو محبت ولو. دا رقم نور شاعران. د اوس چې کوم شاعران دي، لکه دا شاعري چې کوي یا غزلې چې وایي، لکه دا شاپارک سولو، ګلپاڼه سوله، دا نور سولو، د دې په څه فرق دی؟ فرق څه دی؟ فرق یې څه دی؟ مطمئن نه یم د دې خلکو. دا کوم اوس نوي شاعران چې یا فاروق ته غزلې ورکوي، یا فاروق چې کومه ویلي، دا خو داسې غزلې دي چې سرې شونډې مشره نور بګار ته بیایي، خرابېدنګ ته بیایي. صحیح. پخوا کوم شاعران چې وو د افغانستان چې راواخې، د کندهار عبدالخالق آغا بریالۍ، عبدالکریم رسوا، بېدلا جان و سید محمد و ولی محمد چې ویلې، هغو داسې صوفیانه شاعري کړې ده چې هغه خوای اورې ژړی دي. دا اوس نه چې اوس واورې، دا کوم بیا زموږ په پښین کې چې کوم مشران شاعران دي، ماشاءالله هغه هم در یو حده ګزاره کوي. نعیم آزاد صاحب سو، تیمورشاه کمال صاحب سو، او ساکن حکیم الله ساکن صاحب سو، ډېر ښه شعر کاږي. داسې شی نه کاږي په وسیله چې هغه غیر سنجیده وي، سړی کور ته نشي بجاوی، او ښه صوفیانه کلامونه لري. پکار دا دی شاعران دپاره چې معاشره ورښته راوبالي، ښه صوفیانه کلامونه ووایي، شاعر دپاره دا پکار. نه ګوره د دې بیا موږ دا وایو روشان صاحب چې د دې ذمه داره چې شاپاروک خو نو ګوره په خپله شاعر نه دی، ګلپاڼه خو شاعره نه ده، خو نو ګوره ته غزلې ورلیکې یا زه ورلیکم، صحیح څه نه دا کمی خو نو بیا زما په شاعر کې نه ده.
اوس شاعر خدا کوشش کوي چې زما کلام وویل شي شفاروکي ووایي هغه ووایي هغه ووایي شاعر بیا ودې ته ترجیح دی آیا چې ورشي چې ورته ووایي سره یو ځای شي وایي ما ته دا ته را جوړه په اډر یې ور جوړه کړي بس ما نوم پکښې دی زما غزله د شفاروکي وایي که شفاروکو ما ته ښه دغه را کړی دی طرز که بیکاره را کړی دی به زه ور جوړوم دی بیا وایي دا خو معاشره بګاړ ته نه بیایي خو د بګاړ ته مشاعره خیري دنیا ده معاشره او بګاړ ته خو روانه ده بیا خو په شاعر هم نور هم ځي بګاړ ته او نور په شاعر سمیږي هم په شاعر سمیږم باید شاعر داسې وکړي صوفیانه کلام وکړي پوه شوې زما خو خپله رایه دا ده صوفیانه کلام وکړي د معاشرې د قام د راپورته خو زه کېدلو په خپله شاعري کې مجاز اول که یم هغه داسې په درانه الفاظ کې دي که ما نه ده کړې داسې سپکه شاعري ما نه ده کړې په کار نه دی چې په پښتني په سیمه کې مشاعرې شروع شي مشاعرې به څنګه شروع شي شاعران نه سره مني ډلې ډلې دي بیا شاعران عالم ګرده چې دی اوس دور غریبانو وي بیا دا اوس حالات کې هر سړی په خپل ځان او په بچیان اخته دی نو دا یو تنظیم هم بار مشاعرې نشي کوي خرچې لګېږي بیا څو تنظیم دی په دې پښین کې د شاعرانو بیا چې دا ګرد سره یو ځای نشي ګرد په یوه دغه په چانده او په مرسته باندې ول مشاعرې نشي کېدی چې ګرده یو ځای نیسي اوس د دوی ګردو په یو ځای کې دغه وشي مرسته سره وشي نه بیا مشاعرې کېږي که نه په یو بل دا شی دی سوشل میډیا زمانه ده سکرین زمانه ده که ته یو پروګرام ته خلک راوغواړې کېدلی شي 50 شپېته کسان در راسي 100 کسان در راسي لیکن که دغه پیغام ته پر سکرین باندې پر ویډیو باندې شیر کړې په زراو خلک یې ګوري بیا په کار نه دی چې هر شاعر خپل پیج جوړ کړي خپل شعر شاعري پر دغه سکرین باندې کوي که یې اوس هم شاعران لګیا دي اوس بس دغه د طریقه په مخه اخیسته ده بس اوس دغه حساب دا که چیرې یې څه د خپل د ژوند د شعر شاعري وکتونکو ته واوروئ غزل ده ارشاد در بعضو انسانان می ایوانان شوله خوش تر بعضو انسانان می ایوانان شوله خوش در 2 نمبر مسلمانان می کافران شوله خوش چې فیصله کوي کژه در خپل مطلب خلکو چې فیصله کوي کژه در خپل مطلب خلکو زما در داسې وشیاران او لیونیان شوله خوش او چې غیب ویل وای مدام تل لګوي تورونه چې غیب ویل وای مدام تل لګوي تورونه ورځ په معاشر می شرمنده دروغ جنان شوله خوش او دغه شي شدي پرېږدي چې وي در پایه پوري دغه چې شدي پرېږدي چې وي در پایه پوري دي ظالمان ځکه چې داسې مې لړزان شوله خوش او در حقیقت ویل دی جار سما عبدالواحده دا ستا په وجه مې روښانه شاعران شوله خوش بل کلام دی یو په بل پسې ژړېږو سړی نه یو سړی نه یو چې تیار نه یو باریږو سړی نه یو توجه مې د خپل رب نافرمانۍ ته د اسلام په نوم یادېږو سړی نه یو او د رواو نارواوې خوښوو د مظلوم په حق ګډېږو سړی نه یو د زاید و نصیحت څه حاجت دی د زاید و نصیحت څه حاجت دی د روښان په شعر پوهېږو سړی نه یو یو په بل پسې ژړېږو سړی نه یو چې تیار نه یو باریږو سړی نه یو بل کلام دی نظم دی او کشکې مړ په کوچنیوالي باندې زوای کشکې مړ په کوچنیوالي باندې زوای چې لیدلې مې ناترسه دنیا نه وای او محمد نبي صاحب چې کوم ذهن ته راځي یاد یې زه خو بې کلمه سړی یم راسه یېره نه شي بالکل او د جنت په لوړ مقام کې به مې کور وای تل حضات به له دوزخ د ګرم اور وای پر میدان د اشرګاه به نه مختور وای شفاعتګر به پر میزان له پلار و مور وای هم فارغ به له حساب د شر شور وای په سکون او په حسرت باندې به موړ وای تل مدام به زه په واله قسم سور وای راته سپین سهار به تور شپه د ګور وای یا پاگل وای لا حواله ډیر به شوی چې لیدلې مې ناترسو دنیا نه وای او دې دنیا کې لوی خدای ځان ځاني ده
دنیا ټوله در مطلبه مطلبي ده، زوی پلار سره اخته دي ناپوهي ده، حدل نسته پیش بها بې انصافي ده، پر حق چپ خوله د ملا و د حمیده، انسانانو جوړه کړې بدبختي ده، تل به وایم رښتیا مسلماني ده، زما عبدالواحد روشان دا شاعري ده، یا خو ژوند به ښه خوشحاله یا خو مړه وای چې لیدلی مې ناتر شو دنیا. واو خو تقریبا زه د ښه ډېرو غزلو شاعر یم، صحیح خو بې کلمې دونې ما عبدالواحد روشان ته کړي خلوازه، بې کلمه شاعري توره بلا ده، او بېهمانه زندگی توره بلا ده، بې له شکه بېلمانجي توره بلا ده، د دنیا د ټولو واړو ناکامیو د آخرت ناکامي توره بلا ده، او په نصیب چې د عاشق خپل معشوق نشي دا بېلتون و جدایي توره بلا ده، او د حالاتو مجبورۍ نیولی دی سو پردیس مسافري توره بلا ده، د مجاز شعر شاعر بیا یې و دوژخ ته، د مجاز شعر شاعر بیا یې و دوژخ ته، د هدف بیا هدیبي توره بلا ده، زما عبدالواحد روشان ته کړي خلوازه، بې کلمه شاعري توره بلا ده، بېهمانه زندگی توره بلا ده، بې له شکه بېلمانجه توره بلا ده. بیا حمل مسلمانان یو خدای دې خیر کړي، چپ و رب سره روان یو خدای دې خیر کړي، ښه خبر یو له دوژخ او له جنته، سر ناخلاصه انسانان یو خدای دې خیر کړي، چې خبر نو سو په غشي د عذابې در هغو به جاهلان یو خدای دې خیر کړي، زما عبدالواحد روشان ویل رښتیا دي، د مجاز شاعران یو خدای دې خیر کړي، بیا حمل مسلمانان یو خدای دې خیر کړي، چپ و رب سره روان یو خدای دې خیر کړي.